کوي چې بار ربیع الاول د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه د ولادت ورځ دا خبره به جندل پکار دی چې زموږ استاد په علم کې چې د نبی د پیدائش په تاریخ کې اختلاف دی بعضی علما 8 ربیع الاول خي او بعضی علما او بلکې جمهور علما 9 ربیع الاول خي او بعضی علما 12 ربیع الاول خي نو اصل د تاریخ په حواله سره حساب وکړي شي نو 9 ربیع الاول هغه د پیر ورځ راځي او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش اصلي ورځ ده او اصلي تاریخ او کبار ربیع الاول علما فرمایي واخلي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدایش تاریخ بار ربیع الاول بیا د پیر ورځ ناراضي او په دې خود علماء اکثر علما دا فرمایي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر په ورځ باندې دنیا ته راغلی بهرحال بار ربیع الاول 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول او آیت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت ورځ مناوهل دا شرعي لحاظ سره څنګه دي علما فرمایي یو سیرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانول دا د بار ربیع الاول یا د ربیع الاول د میاشتې نه علاوه په نور ورځو کې هم بیانول پکار دی او باعث د عبادت او د خیرونو او د برکتونو دی ولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کول یقینا د عین عبادت دی او بعضی خلک د ربیع الاول سره دا خاص کوي او بیا خصوصا د بار ربیع الاول سره خاص کوي او دا ورځ داسي او جوش او خروش سره مناوي او دا عبادت غني او دا د شریعت حصہ غني یقینا دا عبادت غنل او دا لازم غنل او دا د شریعت حصہ غنل یقینا د دې سره د شریعت هیڅ سروکار نشته هغه یو سره راولي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت باندې داغه موضوع باندې خبره کوي او اجتماع منعقد کوي او دې ته عیني ثواب نه وي دا شریعت نه غني دا لازم او ملزوم نه غني نو بیا خو بدی کې هیڅ قباحت نشته علماء د دې جګندې د جواز قول فرمایي خو هر چی مروجه میلاد النبی یقینا دا د ډیرو بدعات یو مجموعه ده وجب هغه کی دا چې په دې ورځ باندې خلک لایټینګ کوي جمعهونه سجاوي جلسي جلوسونه وباسي او داسې خرافات کوي چې دا غي د شریعت سره د لری لری پوری هم چې ګنده سره سروکار نه داسې قسمه مروجه میلاد النبی یقینا علما دې ته بدعت وایي او د دې اجتناب پکار دا میلاد النبی د کم طرف نه راغلی د کم ځای نه راغلی علما فرمایي دا 2504 هجری کې ظفر الدین کوکری دا په موصل ښار کې او د چې ګنده د میلاد النبی افتتاح وکړه دا په خیر القرون کې نه و د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه و او صحابه په دور کې نه و او د غرض د تابعین په دور کې د میلاد النبی هیڅ تصور نه دا 2504 هجری کې چې ګنده وجود تراله او اوس پوری چې ګنده د په تسلسل سره روان دی علم کې نبی علیہ السلام فرمای خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین زمانہ زمانہ دا چې ما ته کوم صحابه زمانہ نږدې دا بهترین دی بیا هغه ته چې کوم نږدې دا بهترین زمانہ لہذا دا زما استاد لپاره مشعل راه او د هدایت ذریعہ صحابه کرام اس نبی علیہ السلام فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې زما سنت لازم دي زما د صحابه او خلفای راشدین سنت لازم دي اوس کدا غوی دور ته موږ ګورو هغه کې د دې خبرې هیڅ چې ګمده اصلیت نشته چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه میلاد مراو کړی موږ د میلاد ته بدی وجب بدوایو او دا دغه ګورو په دې باندې علما چې ګمده تان کې چې دا خلق د شریعت حصہ ګڼي اوس ته د رسم په حواله سره سره کې ودی کېږي لکه په اخترونو کې مونږه عام طور باندې بعضی خلک چې ګمده سیویا په خې سوق سوق کوي خدا د رسم پورې محدود دی یا په اخترونو کې خلک یو بل کرزي ملاویږي خدا د رسم په تور باندې زی دا د شریعت حصہ نه ګڼي او که څوک د شریعت حصہ ګڼي لازمي ګڼي بیا بدعت دی عام طور باندې سره د نبی علیہ السلام بصیرت باندې خبرو کی موضوع جوړ کی او محفل منعقد کی او باغی کی صرف ناکفانی او هغه کارونه وشي چې د شریعت سره هغه خالص وي دا خو دا په دې کې څه نشته خو بدعات کول یقینا شریعت چې کومه تاسو به اجازه راکړي الله دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل اتباع زموږ نصیب کړي اصل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت او طریقو باندې ژوندۍ تیرول دا زموږ استاد لپاره
هغه بهترین عمل دی نه کې دا چې خرافات او د غرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داسې مجلسونه منعقد کول چې په هغه کې د خزو د سره مخلوط ناستوي مخلوط چې کوم دی هغه چهل بهل وي دا د شریعت پر سره صحیح دی الله دې عمل کوي